په مړي باندې چغې سورې وهل، مخونه وهل، ګریوانونه شکول، ویښتان شکول له خپل ځان نه. حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې مړي ته په دې باندې عذاب ورکول کېږي په قبر کې چې کوم خلک دا کارونه کوي، مخ وهي، ګریوانونه شکوي او ویښته شکوي د خپل ځانه، چغې سورې وایي، نو په دې باندې مړي ته عذاب ورکول کېږي په قبر کې. او بل حدیث کې دا هم راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې خلک زموږ نه نه دي چې کوم خلک مخونه وهي، چغې سورې وهي او دی چې کوم دی ګریوانونه شکوي، د خپل ځان نه ویښته شکوي، نبی علیه السلام فرمایي چې دا خلک زموږ نه نه دي. او بل حدیث کې دا هم راځي رسول الله مبارک فرمایي چې کوم مړي ته دغه کارونه وکړی شي نو په ورځ د قیامت په الله رب کریم د دې سزا د دې بدله په ورځ د قیامت الله رب کریم ته ورکوي. نو د دغه چغو سورو نه، د مخ وهلو نه، د ګریوان شکولو نه، د داسې قسمه حرکاتو نه ځان ساتل پکار دي. موږ او تاسو له پکار دا دي چې د دې قسمه حرکاتو نه ځان وساتو. دا ویډیو سره مخکې د الله د رضا لپاره شیر کړئ چې نور ملګرو ته ورسي. هر انسان په کور کې خامخا یو نه یو زنانه دا کار کوي، نو هر زنانه دې هم خبردار شي. نو ملګرو ته پکار چې دا ویډیو ټول مسلمانانو ته ورسوي.